أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. نانی درس کے انشاءاللہ العزیز سورۃ یوسف پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 7 آیات نمبر 55 56 57 درې آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. څنګه چې مخکې درس کې تیر شولو چې یوسف علیه السلام چې کله بادشاہ ته مکمل طور باندې خوب واورولو نو بادشاہ د هغې سره ډېر حیران شولو. بیا د دغې سره چې دی نو حضرت یوسف علیه السلام د هغوی ته تدبیر هم وښودلو چې تدبیر بدای چې تو به خپل خلکو ته چې دی نو هغه څومره کسان چې ځمکې چې دی نو هغه کوي نو تو به د ټولو خلکو ته ووایې چې تاسو به ځان سره خپله 5مه حصه چې دی نو هغه ځان له وس نه محفوظ کوئ او دویم چې دی نو هغه به د حکومت ته چې کم محصول میلاویږي نو هغه به هم جمع کولی شي. نو چې کله بیا وروسته قادسالي راشي نو د قادسالۍ په وخت کې موږ سره به چې دی نو 2 فایدې میلاو شي. یو دا چې موږ به خپل خلکو له چې نو هغه په ارزان قیمت او د اطرافو نه چې کم خلک راځي نو د هغوی له به په ارزان قیمت غله ورکوو. دویم په دې طریقې سره به چې نو هغه موږ ته د خپل ملک نه هم او د بهر ملکونو نه بهر آس پاس علاقو نه به هم پیسې راځي. نو په دې 9 کاله کې به موږ ته دومره پیسې چې نو هغه رقم وصول شي چې چېرته به چې نو هغه دومره رقم زموږ په قسمت کې مخکې به چې نو هغه نه راغلی. نو بادشاہ چې کله دغې خبرې ته وکتل هغه نور هم زیات چې نو هغه متاثره شولو. نو هغه اوس د دغې دپاره وزیر خزانه جوړولو دپاره کس څوک وګورم دا خو راته هم وایي څوک به وي. نو حضرت یوسف علیه السلام وی اجعلنی علی خزائن الارض ما چې دی نو هغه وزیر خزانه جوړ کا ځکه چې نو هغه د هغه دپاره 2 صلاحیتونه پکې بلکې ډېرو خو دا 2 ډېر اهم وي لازمي وي د هغه دپاره او هغه 2 صلاحیتونه الله پاک ما کې ښودلي دي. یو چې دی نو هغه انی حفیظ دویم علیم زو حفاظت کوونکی هم یم او علیم هم. نو معلومه دا شوله چې د حکومت د هر کارکن هر یو کس دپاره خو خصوصا چې نو هغه د وزیر دپاره او بیا وزیر خزانې دپاره د هغه دپاره د ټولو نه غټه خبره لازمي دی چې دا سړی به چې نو هغه امانتداره وي حفاظت کوونکی به دی به د قوم مال چې نو هغه خپل مال ګڼي څنګه چې د خپل مال چې نو هغه خلک حفاظت کوي د هغه د ضایع کېدو نه بچ کوي نو دی به دغه شان د هغې هم کوي. اوس الله دې عفو وکړي زموږ هغه ټول د قوم مال خپل مال ګڼي خو لږ بدلو نو دې چې نو هغه حفاظت چې نو هغه زه کوم ځکه زه حفیظ یم ما ته چې نو هغه د حفاظت ښکلې طریقه راځي. دویم انی علیم زو علیم هم یم انی حفیظ علیم نو علیم په دې یم چې دغه مال د دې طریقې کار به څنګه وي مونږ به آمدن چې نو هغه په کم قیمت چې نو هغه به خپل قوم ته څنګه چې نو اشیا چې نو خورد نوش مهیا کوو د دې به مونږ حفاظت څنګه کوو کرونده به څنګه کېږي دا به بیا ذخیره کېږي څنګه نو په دې ټولو طریقو باندې چې نو هغه زه پوهیم ما ته الله پاک دغه ښودلی دی. نو چې کله هغه دا وکتل هغه ورته وی صحیح ده. اوس دې ځای کې چې نو هغه یو تفسیري او مسله چې نو هغه نقطه یې لیکلې ده بر هغه ډېر چې نو هغه بیا اوږد بحث په هغې باندې شوی دی خو زه به د هغې لب لباب خلاصه چې نو هغه ووایم چې د ځان دپاره حدیث مبارکه کې راځي صحیح مسلم چې نو هغه باب الامارة والقضاء جلد ثانی کې چې نو هغه روایت دی مفهوم یې دا دی الله پیغمبر چې نو هغه ابن سموره رضی الله تعالی عنه ته چې نو هغه فرمایلو چې حضرت ته چې نو هغه خپله عهدې باندې چې نو ځان له په خپله څه عهده منصب مه غواړه چاته چې دی نو هغه عهده او منصب د هغه په مسئله په سوال باندې میلاو شي چې وغواړي نو د ده سره د الله پاک چې دی نو هغه مدد و شامل حال بیا نه. بل روایت کې چې نو هغه راځي چې حضور علیه السلام ته یو کس رالو د هغه ته د الله رسوله ما عامل جوړ کړم. نبی علیه السلام یې مونږ هغه سړی عامل نه جوړو کم سړی چې د دې طلب کوي
نو اوس دلته سوال دا دی چې حضرت یوسف علیه السلام خود الله تعالی پیغمبر و، نو یوسف علیه السلام بیا ولې چې نو هغه دغه مقام او منصب چې نو هغه طلب کړلو؟ نو بیا حضرات چې نو هغه مسله وضاحت کړي. بعضې چې نو هغه خو بیا چې کم کسان بالکل نصر چې نو هغه د جواز قائل نه دي، نو د هغوی دلته ډېر شی تاویلات کړي دي، دا چې نو هغوی دا نه کېږي. خو کم حضرات چې قایل دي، کم چې زمونږ جمهور فقها دي، نو د هغوی بیا په دې کې دا خبره کړي که چېرته شاته نور خلک نا اهله وي، دوی د قوم مال د قوم شی چې نو هغه ضایع کوي، نو په دغه وخت کې که بیا نیکان او صلحان خلک چې نو هغه راپاسي او د دغه منصب او عهدې طلب وکړي، نو دا شرعاً چې نو هغه جایز دی. لکه څنګه چې یوسف علیه السلام چې وکتل چې دا شاته خلک بادشاه په هغه وخت کې چې نو هغه په خپل هم ریان بن ولید کافر دی، نور خلک د هغه سره چې نو عمله هم ټوله دقه شانتې ده، نو دی خلک به چې نو هغه بیا د خلکو د مجبورۍ نه غلطه پیداوالي او خلکو د ډېر زیات نقصان میلاو شي، نو د دغې د خلکو د نقصان د بچاو دپاره چې نو هغه یوسف علیه السلام د دغې عهدې او د منصب چې نو هغه طلب وکړلو. نو دا چې نو معلومه شوه که چېرته نور نااهله موجود وي او بیا یو سړی کې اهل وي، نو په دوو شرطونو سره چې نو هغه دا جایز دی. یو دا چې دی د هغې اهل وي او نور نااهله وي، او دویم دا چې د ده کې یو خص هم مونږ چې ورته وایو چې نو هغه یوه ذره هم یوه ذره چې نو هغه په ده کې د عهدې او د مال چې دی نو هغه څه وي خواهش نه وي، نو د داسې کس دپاره بیا د دغې طلب چې نو هغه جایز دی. الله وی وکذالک مکننا. حدیث مبارکه کې راځي، تفسیر قرطبی چې نو هغه روایت ذکر کړی دی، نو هغه وی حضور علیه السلام فرمایله، تفسیر مدارک هم ذکر کړی دی، نو هغه وی حضور علیه السلام الله دې په حضرت یوسف علیه السلام باندې رحم وکړي، که چېرته د هغوی طلب نه وی کړی، نو دته په دغه صحت باندې چې نو دغه منصب میلاو شو. خو چې کله یوسف علیه السلام طلب وکړو، نو عزیز مصر ریان بن ولید چې نو هغه د یو کال دپاره یوسف علیه السلام له دغه عهده ورنه کړله، د هغې ځان سره په کور کې پاتې کړلو چې مونږ مزید هم د نوره تجربه وکړو چې د ده کې کم کم صلاحیتونه چې نو هغه موجود دي. بیا وی الله وکذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء. نو تفاسیرو کې چې نو هغې لیکلی دي، بیا یوسف علیه السلام چې کله د کار څه وشول، یو کال بعدو عزیز مصر چې نو هغه ریان بن ولیدو د هغه نو هغه خپل شاهي دربار ته چې نو هغه کې پروګرام وکړلو، او په هغې پروګرام کې ټول خلک چې نو هغې مدعو کړلو. نو چې کله دغه ټول خلک مدعو کړل او رایویستل، نو د دې د راتلو نه وروستو د هغه یو تخت چې نو هغه کېښودلو چې د هغې تخت چې نو هغه لمبایي 30 ګز وه، شرعي یو ګز دا یاد ساتئ دا 18 انچې یو نیم فوټي، او 10 ګز چې نو هغې چوړایي وه. دغه تخت چې نو هغه د سرو زرو جوړ شو، او په دې باندې ملغرر یو یاقوتو چې نو هغه چړای شوی وه، او بیا د دغې تخت د پاسه چې نو هغه څه ولو د ریخمو چې نو هغه ښکلي چې نو هغه څادر یو دا هر څه پرې غوړولې شوي ولې. نو یوسف علیه السلام خلک ټول راجمع شول، هغه تخت چې نو هغه بادشاه سجاو کړو، یوسف علیه السلام ته وی وس راشه. نو یوسف علیه السلام رالو په هغې تخت باندې چې نو هغه کېناستو. بادشاه چې نو هغه د ټولو نه مخکې خپله توره راواغسته، هغه یې ول ورکړله، بیا یې د تورې نه وروسته چې نو هغه خپله ګوتۍ راواغسته، هغه یې ول ورکړله، بیا یې د دغې نه وروسته چې نو یوسف علیه السلام ته چې نو هغه خپل شاهي چې نو هغه تاج راواغستو، هغه یې ورته په سر کړو، او بیا یې د دغې سره ټوله بادشاهت چې نو هغه یوسف علیه السلام ته په حواله کړو چې تا کې مونږ اهلیت نو چې کله تو اهلیت تو به د قوم چې نو هغه خیرخوا هم ډېرې، او ستا په وجه به الله پاک قوم له فایده ورکړي، نو خپل شاهي منصب دا ډېر ګران کار دی. ګورئ نو هغه خپل دغه شاهي منصب هغې راواغستو نو او یوسف علیه السلام ته چې نو هغې په حواله کړو. یوسف علیه السلام چې نو هغه بادشاه جوړ شو. نو اوس چې کله یوسف علیه السلام بادشاه جوړ شو، نو بیا د دغې ورځو کې په دغې دورانیه کې تاریخي روایتونه چې نو هغه دي، خو البته ما چې نو هغې پسې دغه بل کتاب چې نو هغه الاسرائیلات فی کتب والموضوعات فی کتب چې نو هغه تفسیر هغه وکتلو، خو په هغې کې چې نو هغه د دې باندې سرد یا دی نه دی ذکر کړی، نو اسرائیلي نه دي، البته تاریخي روایتونه دي. نو تاریخي روایتونه کې چې نو هغه راځي چې بیا قطفیرو کم چې وزیر خزانه نو هغه بیا مړ شولو، داغه په حالت د ایمان چې نو هغې کې مړ نه شولو، ځکه د هغه ایمان دغه ته نصیب نه شو، الله پاک ورته نصیب نه کړو، ایمان یې را نه وړو. نو چې کله د هغه مړ شولو،
نو د هغه د مرګ نه وروستو دغه بادشاه ولګېدو او زلیخې چې دی نو هغه یوسف علیه السلام له وی په نکاح ورکړه. نو چې کله زلیخې یوسف علیه السلام له چې دی نو هغه په نکاح ورکړله، بیا د هغې نه وروسته یوسف علیه السلام چې دی نو هغه کور ته لاړو. نو چې کله کور ته لاړو نو یوسف علیه السلام زلیخې ته وی دا چې دی نو هغه ښکلې طریقه نه وه، تا چې د کومې طریقې باندې طلب کولو نو هغه طریقه ښه وه، او که دا وس ښکلې طریقه ده چې الله رب العزت په حلاله طریقه باندې چې دی نو هغه یو ځای کړو. نو دغه وخت کې بیا زلیخې چې دی نو هغه یو جمله وویله، هغې بلکل دا خبره چې صحیح ده، خو ستاله چې الله کم حسن درکړی داسې ماله هم الله ډېر حسن راکړی، خو زما کم خاوند چې و نو هغه نامرده ولو، او کله چې ما تو ولیدلې نو زما د دغې د وجې نه چې نو هغه په تا باندې زړه چې نو هغه ولګېدلو، خدا د الله رب العزت انعام او احسان و چې الله پاک ستا عصمت وساتل، والله پاک ته هم محفوظه کړې او زه چې نو هغې هم محفوظه کړم. او زلیخې ایمان راوړو، ایمان راوړلو نه وروستو دغه روایت کې چې نو هغې تاریخي روایت دی هغې کې لیکلی دی، وی چې نو هغه یو پیره یوسف علیه السلام په زړه کې الله پاک د هغې انتها درجې محبت پیدا کړو. نو یوسف علیه السلام ورته یو پیره چې نو هغه په طور د ګیلې وی چې زلیخه مخکې ستا زما سره ډېر زیات محبت و، او اوس چې نو هغه شانتې تعلق او محبت چې نو هغه نه ساتي. نو زلیخې ورته وی وستا په وجه الله رب العزت ما ته خپل محبت نصیب کړی، ما ستا باندې ایمان راوړو، د ایمان د راوړلو نه وروستو زما د الله سره تعلق چې نو هغه جوړ شو. نو چې د الله سره مې تعلق جوړ شو نو دا هم ستاسو په برکت باندې دی، نو زما د الله هغه محبت او تعلق دومره سیوا شو چې اوس پکې زه ستا هغې محبت او تعلق ته هغه شانتې چې نو هغه نه یم وزګارم. او بیا لیکلي دي چې نو هغه تفاسیر چې دی چې نو هغه بلکل باکره چې نو هغه وموندله. یوسف علیه السلام چې ورسره واده وشو نو دا بلکل باکره د ناواده شوي جنۍ چې نو هغې په شانتې وه، او بیا د دغې نه الله رب العزت یوسف علیه السلام له 2 زامن هم ورکړل، یو نوم چې دی نو هغه افراسیم او د دویم روایت یو بعضې چې نو هغه منشا ذکر کړی او بعضې میشا ذکر کړی، چا په نون سره ذکر کړی او چا په میم او په یې سره ذکر کړی میشا، نو دغې ول ورکړل. بهرحال نو بیا چې کله دغه ترتیب یوسف علیه السلام بادشاهت چې نو هغه سنبال کو هغه یې کولو، نو 9 کاله چې کم دغه د خیر او عافیت د بارانونو تیر شول، بیا د دغې نه وروسته چې نو هغه قادسالي شروع شوه. نو چې کله قادسالي شروع شوله نو یوسف علیه السلام چې دی نو هغه د ټولو نه وړاندې اعلان دا وکړلو چې نن نه بعد به چې نو هغه شاهي دربار کې چې کومه ډوډۍ پخېږي دا به یو ټایم پخېږي، صرف به د غرمې چې نو هغه روټۍ پخولی کېږي، اونګولې دا شیزونه به کېږي، دې نه ما سوا چې نو هغه به د بل ټایم دی. او یوسف علیه السلام به پخپله هم په 24 غنټې 40 غنټې کې یو ټایم چې نو هغه خوراک کولو. نو چا ورته عرض وکړو چې حضرت تعالی الله چې نو هغه دومره هر څه درکړي، د ځمکې د خزانو چې نو د مصر ته مالک جوړ کړی، تقریبا د مصر چې نو هغه دغه علاقه دا په 17 صوبو باندې چې نو هغه مشتمله ده. نو چې تعالی کله الله دومره درکړي نو ته نو هغه ښه پراخه رزق ول نه خوري، هغې چې زه پراخ رزق خورم نو زما سره به د ولږو د غریبانانو خلکو احساس نه کمې وشي. او دربار کې چې کم نږدې وزرا او هغه خلک ول نو هغې خلکو ته هم دغه اعلانیه چې نو هغه جاري کړله چې تاسو به صرف د یو ټایم د غرمې ډوډۍ خورئ، بل ټایم چې نو هغه به نه میلایږي. هغه وخت نه وروسته چې نو هغه دا رواج ګرځېدلی نه چې شاهد کې چې نو هغه د غرمې په سرکار کې اکثر دغه د غرمې چې نو هغه د 12 بجو دغه ډوډۍ ورکولی کېږي او بل ټایم چې نو هغه نه وي. نو دا د هغه وخت نه دا عادت جوړ شو. نو بیا چې کله دغه قادسالي شروع شوله نو اول خدا یوسف علیه السلام خلکو د ترتیب ښودلو، نو چې کله دغه ترتیب ښودلو نو خلکو چې ځان سره کم هغه 5مه حصه به جمع کړي و، د هغه خلکو یو کال وخوړه جو ختم ورسره شوله. نو بیا اول کال باندې چې نو هغه قادسالي چې نوره سیوا شوه نو خلک چې نو هغه رالل چا سره چې څومره هم نقدې پیسې وي نو په هغې نقدو پیسو باندې چې نو هغه د یوسف علیه السلام نه غله واخیستله. تفسیر خازن او تفسیر مدارک کې لیکلی دی لم یبقى لهم شیء من النقود، د هغوی سره چې نو هغه د نقدیت نه بیا هېڅ څه هم پاتې نه شول، ټولو خلکو سره چې څه نقدې پیسې په هغې ځان له خوراک څښاک غلې چې نو هغې واخیسته ختم شوله. دویم کال چې بیا خلکو ځان له څومره زیورات او کالي جمع کړول جواهراتو، نو په هغه زیورات او جواهراتو سره چې نو هغې واخیستلو.
دریم کال چې نو هغه بیا د قاصالۍ باندې خلکو چې ځان له څومره چې نو غوا میخه بیزه ګډه چې نو هغه ساتلي وه جو هغه ټولې راواغېستل یوسف علیه السلام له خلکو به ورکول خرڅول مې پي او یوسف علیه السلام به له پاغې په بدل کې چې نو هغه څه ورکوله غله ورکوله. څلورم کال چې نو هغه بیا کله شولو نو بیا خلکو سره چې نو هغه دغه پیسې هم ختمې شوې دغه چې نو هغه سره زیورات هم ختم شول. نو بیا د دغې نه وروسته د چا سره چې سره او سپین زر ول دغه چې نو غلامان او وینځې ورسره وي نو د هغوی به خپل غلام او وینځه چې نو هغه به یې راویستل په یوسف علیه السلام چې نو هغه به یې خرڅول او یوسف علیه السلام به له د هغې په بدل کې چې نو هغه غله او رزق ورکولو. پنځم کال باندې بیا چې د چا څه ځمکې پاتې وې باغونه چې نو هغې پاتې ول نو خلکو بیا ځمکه او پټۍ چې نو هغې خرڅولو کوشش وکړو. کله چې انسان مجبوره شي په آخره کې بیا دغه ورکوي نو دوی چې نو هغه ورکول یوسف علیه السلام به دغه اخیستل او د هغوی به چې څومره غله وه هغه به یې ولرکوله. شپږم کال باندې بیا خلکو خپل اولاد خرڅول چې نو هغه هم شروع کړل. لکه اوس هم تاسو وګورئ چې کله د مهنګۍ انتها درجې ته ورسېدله او د دغې غټو خلکو حرامیتوب کمیږي نه ډېر خلک چې دی نو هغه خپل بچي بعضې الیاذ بالله الله دې زمونږ حفاظت وکړي خو د هغوی اکثر د دین نه هم نه خبره خپل بچي چې نو هغه تاسو به زمانه ډېر چې نو ګورئ ځکه زه خبرونه نه ګورم بل د فیسبوک دا شیزونه را سره نشته خو یو بل نه چې کم اورم ډېر خلکو پکې اکثر خپل بچي چې نو په خپل لاسه ویشتل او مړی کولو او ځان چې نو هغه خودکشي وکړي. نو دوی هم چې شپږم کال شو قاصالي ډېره شوه نو خپل بچي راویستل او د یوسف علیه السلام چې نو هغه په لاس یې خرڅ کړل. تفسیر مدارک او خازن کې لیکلی دی لم یبقى حر ولا حرة آزاد یو سړی او ښځه چې نو هغه هم پاتې نه شول ټول چې نو هغه خرڅ شول. په اووم کال باندې خلکو بیا ځان په خپله هم خرڅول شروع کړل. یوسف علیه السلام ته موږ له صرف خوراک راکوه چې ډوډۍ چې نو هغه موږ له راکوه موږ به ستا په چې ډوډۍ باندې چې نو هغه ستا نوکران یو موږ به ستا چې نو هغه خدمت کوو. نو په اووم کال باندې دقه هم وشول. بیا چې کله دغه اووه کاله تیر شولو نو یوسف علیه السلام چې نو هغه بادشاه ریان بن ولید چې نو هغې را اوغښتلو راشه اوس وګوره ما تا ته ویلي نه ول چې کله تو بهترینه منصوبه بندي چې نو هغه وکړي نو په دغې به تاله الله دومره مال درکړي چې ستا په تصور کې چې نو هغه به هم نه وي. اوس وګوره د مصر ټولې ځمکې ستا شولې ټولې خزانې ستا شولې ټولې نقدیت چې چا سره هغه ستا شول بلکې د مصر ټول خلک چې نو هغه غلامان زمونږ جوړ شول که نه. بادشاه چې وکتل د یوسف علیه السلام د ذکاوت او د فهم نه چې نو هغه څه شول متاثره شو انتها درجې نو بادشاه ډایرکټ کلمه وویله اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک رسول النبی الله. زه چې نو هغه د دې خبرې ګواهي ورکوم چې ته د الله رب العزت چې نو هغه وحده لا شریک له ذات دی او ته د الله پاک حق او سچ چې نو هغه پیغمبر یې. یوسف علیه السلام اعلان وکړو ټول خلک چې نو هغه راجمع کړل بیا ټولو خلکو د چې نو هغه دا ووی تاسو ټول ما د الله د رضا دپاره چې نو هغه آزاد کړی. یو سړی یوه ښځه د هغوی بچي دا زمانه دي په کار نه زه خپل غلامان جوړوم تاسو ستاسو ځمکې ستاسو مال هر څه چې نو هغه ټول ستاسو شولو زما د طرف نه چې نو هغه تاسو بالکل ټول چې نو هغه آزاد یې. نو چې کله اسلام وي نیکان خلک چې نو هغه په دقیق باندې حکومت کې وي نو بیا به خلکو ته داسې قسم چې نو هغه راحت او فایدې چې نو هغه میلایږي او که کله داسې نه وي نو بیا به دغه حل دا کم چې زمونږ دی الله دې زمونږ حفاظت وکړي. نو ځکه الله وایي کذلک مکننا مونږ قوت او چې نو هغه مشان او مرتبه چې نو هغه ورکړه یوسف علیه السلام له فی الارض په ځمکه د مصر کې یتبوأ منها حیث یشاء چې هغه به چېرته هم اوسېدل غوښتل هلته اوسېدی شو. ځکه موږ دا ټول تفصیل وکړو دا ټول هر څه د هغه شول. نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین. الله وایي موږ چې نو هغه رسو په خپل رحمت سره چاته دی غواړو موږ د چا نیکي چې نیکي کوون کې نیکی چې نو هغه نه ضایع کوو. ولا اجر الاخرة خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون. الله وایي دا خو دنیا ده دنیا چې نو هغه خو ارضي او فانی ده ټوله دنیا کې راجمع شي د دې چې نو هغه د ماشي د پر په برابر د الله په دربار یاله کې چې نو هغه قدر او مرتبه نشته. دا خو د دنیا و د آخرت مقام او مرتبه چې نو هغه به د دې نه سوچند چې نو هغه سیوای هر او دا یوازې د یوسف علیه السلام دپاره نه بلکې هر هغه کس چې د هغه د الله نه ویرېدو ایمان یې راوړو او تقوا متعلق خپل ژوند تیر کو نو د هغو له به الله دنیا هم ورکوي او آخرت چې نو هغه به هم ورکوي. الله دې موږ ته نصیب کړي.
قال نو ویل یوسف علیہ السلام اجعلنی ما مقرر کا علی خزائن الارض بخزانو دزمک بانی انی حفیظ بیشک ازیم حفاظت کون کے علیم پوہا وکذالک او دق شانتی مکننا منگزے ورکڑو طاقت و قوت مورکڑو لی یوسف علیہ السلام تا فی الارض پزمک کی ینزبک دا مصر کی یتبوعو چرا دے با اسے دلو منہا داغینا حیث یشا کم زیبی چرڑ غختلا نصیب برحمتنا منگا رسو اخپل رحمت من نشاء چاہتا چی منگا اغاڑو ولا نزیع اجر المحسنین او منگا نزایک او اجر دنیکانو ولا اجر الاخرت او اجر د اخرت خیر ډیر غوره دی للذین دای کسانو د پاره امنو چې مان راوړې وکانو یتقون او داغي تقوا دار ول پرهیزګاری کوله